عالم من حیث العالم دی بچر قوم ته غلط خونه ونکي دی بچر قوم ته غلط لار ونخي دی د چا په منبر ناسته دی د چا په مصلی ولاړ دی دی د چا په محراب باندې ناسته دا د چا مصلی ده دا د چا محراب دی دا امانت ته د دې به موږ نه تپوس کیږي تپوس دې ځای نه غلطه مسله بیانول غلطه خونه خلقو ته کول دی به الله مونږ نه یو ورځ تپوس کوي دا منبر دا مونږ ته د چا نه پاتې شوی دی دا د چا و دا په چا ښکلی و د دې څوک قابل و دا په چا ښکلی و هغه ښایست نشته دی اوس معاذ رضی الله تعالی عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یمن ته لیږه دا بختور صحابي دی ځکه نبی علیه السلام به عام د دروازې پورې د خلقو سره تو د ده سره یې ښه فاصله ووښله بیا ورته وایي معاذه چې د یمن نه واپس راشي او زما جومات ته رادنده شي معاذه نو منبر به یي خو ګورئ زینت د منبر به نه معاذه چې راشي نو مسجد نبوي کې به مزاري خو یار د مزار به دې نه ګورئ دا منبر به درته خوشې پروتي منبر به یي خو ښکلا به نه معاذ رضی الله تعالی عنہ چې دا خبره واورېدله فبکا لفراق رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېرې وجړل زه به راشمه زه به مسجد نبوي ته رادنده شم او منبر به یو زینت به یې نه مزار به یي او یار د مزار به نه نبی علیه السلام ورته فرمایي معاذه مه جاړه قیامت کې به پرهیزګار خلق ما ته نږدې به هلته به میلو شو دا د چا منبرو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو ورځ تقریر کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوسې راغی عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته وی زما د بابا د منبر نه کوز شه ځان له خپل منبر وګوره په هغې تقریرونه کوه دا زما د بابا منبر دی الله اکبر عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کته راکوز ورته وی دا خبره درته چا کړې وه دا درته چا ویلي و وی نه دا زما خپله خبره ده وی ښه صحیح ده نه به کومه تقریر ستا د بابا په منبر چې ته پې خفی نو دا خو ستا د بابا منبر دی بیا ورته وی زه وروخېجه تقریر کوه نو هغه بیا دوباره وخت خلقو ته تقریر کې وی دا راکوز ولی شومه او دا وختلم ولې دا راکوز ځکه شومه چې دا د چا د بابا منبر و هغه راته وی چې راکوز شتې نو راکوز شومه او چې بیا یې راته وی وخېجه جو بیا وختلم نو دا د چا منبر دی دا د چا امانت دی چرې به مونږ د دې نه غلطه مسله بیان نه کو چرې به مونږ د دې نه قوم کې انتشار پیدا نه کو مونږ نه به الله یو ورځ د دې امانت تپوس کوي چې دا ګدۍ د چا وه دا محراب د چا و دا مصله د چا وه رب العالمین مونږ له د صحیح حق ادا کولو توفیق راکړي مونږ له د صحیح حق ادا کولو توفیق راکړي په دې خو به داسې هستي ناسته وه دا د داسې ذات منبرو چې انس رضی الله تعالی عنه وی می لس کاله خدمت وکړو کنزل خو لویه خبره ده فضل خبرې خو لویه خبره ده په لس کاله کې ما ته اف کلمه نه ده ویلې لس کاله کې ما ته دا نه دی ویلي چې انسه دا کار دی ولې داسې وکړو یا دا کار دی ولې داسې نه دی کړی داسې هستي وه لس کاله کې ما ته ترخه خبره نه ده کړې مونږ سره د سړی یواب ته پاتې شي داسې کنزل به واوري چې وګونه به یې ورپېږي چې لا اورېدلي به یې هم نه وي به هر صورت